إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا أصل له ولا فرع له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا والد له ولا ولد له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا زما مشارانو کشرانو او د اورمړو غیر مسلمانانو ما چې کوم آیت مبارکه ستاسو وړاندې تلاوت کړو دا د سورۃ نساء آیت نمبر 36 ده اللہ تعالی خپل کتاب کې خپل بنده ته خودنه کړې ده چې تبا په دنیا کې کم امور خپله کم کارونه بکې او کم کارونه بسنګ کې نو الله تعالی جل شانه په دې آیت مبارکه کې خپل بنده ته رهنمایي کړې ده د دې متعلق چې د زندګۍ ستاسو د زندګۍ مقصد څه دی
او الله دا کتاب چې را لېږلی نو د دې دپاره را لېږلی چې مونږ او تاسو د دې نه معلومه کړو د خپلې زندګۍ سلیقه طریقه او کردار او مونږ او تاسو له پکار ده چې مونږ خپل کردار کې دا کلام راوړو الله تعالی جل شانه په دې آیت مبارکه کې اولنې لفظ راوړې اولنې کلمه راوړې ده او ویلي چې وعبد الله الله تعالی خپل بنده ته حکم کوي امر کوي چې وعبد الله ته تابعداریو کا ته بندگیو کا اطاعتو کا فرمانبرداریو کا د چاو کا نو الله تعالی وتویلی دي چې زماو کا زکا چې ما او تا مخلوق یو او ډیر کمزور یو زما او ستا د الله د مقام او د مرتبه او د زور او د طاقت په مقابله کې مونږ هیڅ شی نه یو نو چې ما او تا یو غلام یو نوکر یا یو سړی لا یا یو مزدور لا د ورځې له 100 روپۍ ورکو د دې دپاره چې هغه چې کم کار ورته حواله کړی هغه کار وکړي نو چې له 100 روپۍ یو سړي له ته ورکې او هغه کار چې کم کار ته ته غواړې په صحیح طریقې سره نه کوي ته غصه هم کې ته بدې هم وې ته کنځلې هم کې مطلب د هغې برعکس چې کم دی ته غصه کې په هغه ته کنځلې کې هغه باندې زوره نه کې چې تاله زه د تنخواه د دې دپاره در کوم چې دا کار ته داسې کې په کار دی چې ته داسې وکړې بهرحال خبره مې د دې دپاره کوله چې یو مزدور ته یو 100 روپۍ چې ته ورکې خو چې کله هغه ستا د مزاج خلاف کار کوي نو تاله زور هم در کوي تاله غصه هم درځي او تا هغه له کنځلې او سپکې سپورې هم وایې نو سوچ کوه چې الله تعالی جل شانه یو ډېر لوی او زورور او طاقتور ذات دی او هغه چې کوم دی مونږ او تاسو پیدا کړي یو د څه دپاره پیدا کړي یو زمونږ تخلیق چې کړی دی مونږ یې دې دنیا ته رالیږلي یو د څه دپاره یې رالیږلي یو سوچ کوه چې ما او تا هغه کار نه کوو نو الله تعالی له به څومره زور ورکوي ته 1000 یا 1500 یا 2000 روپۍ مزدور ته ورکې او تعالی دومره زور درکوي نو الله جل شانه خو تا ته یو لوی کائنات پیدا کړی ستا د فایدې دپاره ځناور پیدا کړي په هغې کې ځمکه اسمان یې د ستا د فایدې دپاره پیدا کړي باران ستا د فایدې دپاره کوي ورځ او شپه ستا دپاره کوي همدغه شانتې نور ډېر داسې نعمتونه دي چې الله تا دپاره مقرر کړي دي او تا دپاره پیدا کړي دي نو د هغې نعمتونو او د هغې دومره ډېر د الله د احسان په بدله کې چې مونږ د هغه تابعداري نه کوو د هغه بندګي نه کوو نو سوچ وکړه چې الله جل شانه له به څومره زور ورکوي مونږ او تاسو به د مخلوق کتابونه پرېږدو او د الله جل شانه د قرآن نه به تپوس وکړو چې اے الله تا د انسان پیدا کړی نو څه عرض او څه دپاره دې پیدا کړی او څه مقصد دی چې پیدا کړی دی نو چې قرآن نه مونږ تپوس کوو نو سورت زاریات کې الله تعالی آیت نمبر 54 کې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قرآن نم تپوسو کو قرآن کم تدبرو کو قرآن پانی مواړولې راواړولې او الله تعالی هغه حکم مونږ ته معلوم شولو
دا الله هغه خبره مونږ ته معلومه شي چې انسان د څه مقصد او څه غرض باندې پیدا کړی دی. خو افسوس نن زما او ستا مسلمان باندې چې کله هم د قرآن یو حکم یو آیت راواړی او پوی پې نشي، ذهن پې خلاص نشي، نو دا بیا ځي د مخلوق کتابونو کې لټوي. خو دا د الله داسې کتاب دی چې داسې یو د قرآن آیت نشته دی چې د هغې وضاحت په دې قرآن کې الله تعالی په خپله په بل ځای کې نه کړی. خو چې شی غواړي، محنت غواړي، خواري غواړي، ستړی غواړي، تدبر غواړي، هغه هم په دې قرآن کې چې ته کله وکړي. نو موږ چې قرآن نه کله تپوس وکړو نو قرآن وایي چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله تعالی وایي چې ما نه دي پیدا کړي جن اور انس الا مگر د څه دپاره مې پیدا کړي؟ یعبدون، د بندګۍ دپاره. دا دلته چې کوم دوه قسمه خلق ذکر شوي دي، د قرآن پوی والا خلق به پیدا پوه شوي چې دې ځای کې دا خلق ولې یاد کړه، مخلوقات ولې یاد نه کړه چې دا دوه قسمه مخلوق ذکر شوی دی. امید دی الله نه چې ما دا دوه قسمه خلقو نه وویل نو تاسو به پوه شوي وئ چې څه مقصد دی. خو دا زموږ موضوع ده نه. نو الله په خپل قرآن کې وضاحت کړی چې ما انسان پیدا کړی دی د خپل بندګۍ دپاره، د خپلې تابعدارۍ دپاره، د خپل د قرآن د حکمونو اتباع دپاره. همدغه شانتي لږ مخکې نور مزل کوو، قرآن کې نور د دې آیت متعلق وضاحت غواړو د الله جل شانه نه چې وعبد الله نه ستا څه مراد دی. آیا په دې کې سره آیت شته او که نه شته؟ آیا په دې عبادت کولو کې تا سره څوک شریکول پکار دی او که نه دي پکار؟ آیا موږ یو ملا، یو مفتی، یو شیخ، یو قاری له د ستا د مقام نه لږ مقام ورکوی شو؟ نو الله تعالی په قرآن کې د هغې وضاحت هم کړی دی. په سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 23 کې الله جل شانه فرمایي وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. وقضا ربک، اے بنده الله تعالی فیصله کړې ده، حکم یې کړی دی، ستا رب حکم کړی دی، ستا رب فیصله کړې ده. او دا زما او ستا فیصله نه ده، دا د الله فیصله ده. الله تعبدو، چې بندگی به نه کوئ، تابعداري به نه کوئ، اطاعت به نه کوئ، مگر د چا به کوئ؟ الا ایاه، صرف اور صرف د الله تعالی جل شانه بندگی به کوئ. ما تاسو ته مخکې مو ویلې چې قرآن نه کله ته تپوس وکړې نو قرآن خامخا د یو ځای چې کوم ځای کې هغه خبرې وضاحت نه کړي نو هغه به مختلفو ځینو کې مختلفو آیاتونو کې نور وضاحت هم کړي. نو دا خو مونږ الله نه تپوس وکړو چې آیا تا سره پکې نور څوک شریکول شته؟ نو الله تعالی صفا حکم وکړلو چې وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. زما نه علاوه به د چا بندګي نه کوئ، دا زما فیصله ده، دا زما حکم دی. صرف اور صرف زما اتباع او زما د قوانینو او زما حکمونه به منئ. همدغه شانتې اوس مخکې مونږ د قرآن نه نور وضاحت غواړو چې آیا د دې متعلق پیغمبر ته هم څه ویلي دي؟ آیا د دې متعلق قرآن کې لږ نور څه وضاحت کړی دی چې د بندګۍ کې کم داسې کارونه دي چې نه دي کول پکار؟ نو الله جل شانه یو ډېر مختصر الفاظو کې یو ډېر جامع سوچ، نظریه، فکر چې کوم دی راغونډ کړی دی. او هغې مخکې ما وضاحت کړی و چې دا کوم آیت مبارکه زه اوس ولولم انشاءالله تاسو له به اندازه وشي. نو الله تعالی جل شانه په سورت نحل آیت نمبر 36 کی فرمائی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ تعالی خپل پیغمبر علیہ السلام ته هم وینا کړې ده، خپل چې کوم بندگان خصوصي بندگان و هغې ته هم وینا کړې ده. قرآن کی اعلان کی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. وَلَقَدْ بتحقیق بعثنا مونږ لیږلي دي فی کل امت په هر یو امت کې په ټولو امتونو کې څوک هم لیږلي دي رسولا رسولان هم لیږلي دي
او مخکې الله جل شانه فرمایي چې صد پارم لګلی دي هغه ته هم مونږ لاره ښودلې وه هغه ته هم رهنمایي مونږ کړې وه هغه ته هم یو منزل مونږ ورکړی و چې په دې منزل باندې به مزل کې هغه ته هم یو صراط مستقیم مونږ ښودلی و نه الله جل شانه مخکې فرمایي ان اعبدوا الله د دې دپاره چې هغه زمونږ بندګي وکړي د الله بندګي وکړي او هغه ته څه کول پکار دي دا بندګي څنګه کول پکار دي نو د هغې وضاحت هم الله ورته کوي واجتنبوا الطاغوت ځان لرې وساته د طاغوت نه ځان د هغه نظریو نه وساته چې طاغوت کې راځي او په دې طاغوت باندې ما مخکې هم خبره کړې وه چې هر هغه شی چې هغه تا د الله د حکمونو نه اړوي د الله د فیصلو نه دي اړوي د الله رهنمایي صراط مستقیم نه دي اړوي چې تا ګمراه کوي نو دا ستا دپاره طاغوت دی طاغوت نو الله جل شانه د واعبد الله وضاحت کړی دی او ویلی چې ولقد بعثنا بتحقیق مونږ لیږلي دي فی کل امت په هر یو امت کې رسولا رسول خو هغې څه دپاره هم لیږلي ان اعبدوا الله چې پیغمبر ته هم الله تعالی دا ویلي چې دې دپاره چې ته زما بندګي وکړې زما حکمونه ومنې زما د قرآن مطابق خپله فیصله وکړې خپل کردار زما د قرآن مطابق جوړ کړې خپل گفتار زما د قرآن مطابق جوړ کړې د خپل زندگی چې کومه زندگی ته تیرې هغه د قرآن مطابق تیره کړي او بل مین مثلا ما تاسو ته ویلي چې الله تعالی ډېر په ورکوټو الفاظو کې ډېر غټه خبره کړې چې واجتنبوا الطاغوت چې دا خلک دي ځان وساتي د طاغوت نه او طاغوت مختلف قسمونه دي مختلف شکلونه دي تا ته استاد هم طاغوت جوړېدی شي تا ته مور پلار هم طاغوت جوړېدی شي تا ته ښځه هم طاغوت جوړېدی شي تا ته رور هم طاغوت جوړېدی شي تا ته تره هم طاغوت جوړېدی شي تا ته خپل مال دولت هم طاغوت جوړېدی شي تا ته خپل ګاډي هم طاغوت جوړېدی شي تا ته خپل شهرت هم طاغوت جوړېدی شي څنګه جوړېدی شي دغه شان دی چې هغه د الله تعالی د حکمونو نه تا غافله کړي د الله حکمونو نه ستا مخ واړئ او نن سبا او ستا مسلمان ته چې کله تاسو وګورئ که ده ته الله تعالی مال ورکوم نو د اولنی الله نه مخ اړئ همدغه شانتي کوم ګاډي ورکړم د اولنی د الله نه مخ اړئ دغه شانتي نور چې الله تعالی په بنده باندې کله رحم وکړي نو د اول کار دا کوي چې د الله نه مخ اړئ نو د قرآن د آیت نه متواضح شو چې پیغمبر ته هم الله تعالی جل شانه ویلي چې ته ما پیدا کړی او ته ما لېږلی دي کوم د دې دپاره چې ته څه شی وکړې بندګي وکړې زما او د طاغوت نه ځان وساتې هر هغه څه نه ځان وساتې چې کوم شی تا زما سوچ یا زما د قرآن فکر یا زما د قرآن نظر نه ته اړئ او نن سبا زما او ستا ملا مخالف چې کوم دی زموږ مخالف اغیار هغه په داسې طریقو سره ستا مسلمانانو ته خپل میشن را دننه کړی چې زما او ستا مسلمان په فخر هم کوي چې وګوره که نه ما غټه مدرسه جوړه کړې ده او خلکو ته پکې تدریس کوم خلکو ته پکې قرآن ښیم او داسې کوم او داسې کوم او دا زه نه خیر دی دلته کیدای شي داسې هلکان وي چې مدرسو سره یې تعلق وي یا داسې خلک وي چې د هغو مدرسو سره تعلق وي ته ترې ځان خبر کړه وګوره چې هغې کې څه شی پړاوي اکثرو کتابونو کې اعتراضات راشي او د الله تعالی جل شانه په ذات باندې اعتراض راشي هغه کتاب کې تا ته استاد داسې سلوک غوندې ووایي چې دا کتاب اصل کې مصنف چې کوم دی شیعه دی دا خبره چې ده کړې ده دا خبره داسې نه ده د اعتراض داسې دی سر به وله تاو کړي او دا نه وایي چې دا کتاب د شیعه ولې مونږ پړاوو دا مسله چې مونږ پړاوو دا ولې د شیعه پړاوو به هر حال خبره مې دې پورې کوله چې طاغوت کې مونږ دپاره نن کتابونه هم راځي مولیان هم راځي مدارس هم راځي همدغه شانتې دومره محنت په مونږ کړی دی چې په هغه شکل و صورت یې مونږ کې ګمراهي را دننه کړی چې هغې ته ما ورته ګمراهي ویلی خو خود نه شو چې تصور یې هم نشو کولی لکه څرنګه ما خبره وکړه چې د مدرسو متعلق زمونږ ټولو ستاسو دا سوچ دی چې دې کې قرآن پړاویږي د الله تعالی کلام زده کیږي خو چې کله هم ته یو ملګري نه ته تپوس وکړې بعضې تنظیمونه شته دي چې هغه ماشاءالله په خپلو کشرانو باندې اول قرآن ترجمه هم کوي ورسره علم هم کوي خو ډېر داسې تنظیمونه او پاټۍ شته دي چې هغه تر اوومې اتمې درجې پورې الګ
فارغ هم شي خو چې ته د مسلې تفوس وکي د قرآن د یو د آیت وضاحت تفوس ته وکي داغه جواب دا وي چې ما قرآن ترجمه لا نه ده کړې په قرآن پوه نه یم نو افسوس په دې خبره چې اته درجې ته وویلې وسره دغه شانتې نور شیزونه دي مو کړه کورسونه دي مو کړه او ته په قرآن نه یې پوهه دا د څه وجې نه د طاغوت د وجې نه ولې چې موږ له خپلې مدرسې طاغوت ګرځېدلي دي موږ له خپل مشران طاغوتیان ګرځېدلي دي موږ له خپل استادان طاغوتیان ګرځېدلي دي ځکه چې هر هغه خبرې هم منو چې هغه د قرآن خلاف وي او ډېر خلک داسې شته ته که د هغې اکثرو خلکو مدرسو کې سیسټم ته وګورې چې هغې استاد ته په کومې طریقې سره چې کله پرې راځي داسې ټیټ شي چې دا لار کې ورته ځای پرېږدي یو انداز کوي ته باریان پاتې شي چې دا خو یو مخلوق دی او ته مخلوق ته دومره ټیټېږي زه دا نه یم چې ته د خپل استاد بېعزتي وکړه ځکه چې هغه تعالی قرآن ښیي نو تعالی پکار ده چې ته عزت وکړې هغه عزت نه چې کم عزت د الله پکار ده هغه تابعداري نه چې کومه د الله پکار ده منځ کې هم ته الله ته داسې ولاړې او چې کله استاد در باندې راشي هغه ته هم ته داسې ولاړې چې کله یو مشر راشي هغه ته هم ته داسې ولاړې نو د الله او د بنده په منځ کې فرق ته څه پرېښستلو چې هغه ته هم دغه شانتې ټیټېږي او بنده ته هم دغه شانتې ټیټېږي نو الله او د بنده په منځ کې خو څه فرق ته پرې نه ښستلو به هر حال و عبدالله باندې مو خبره کوله چې بندگی د الله ما تاسو د قرآن آیاتونه او بشماره آیاتونه شته دي دا صرف ما تاسو ته یو څو د مثال په طور باندې وښودو بشماره آیاتونه شته چې هغې کې الله تعالی د دې وعبد الله وضاحت کړی دی خو دا مې صرف ستاسو د پوهې دپاره د یو څو آیاتونه وویلی همدغه شانتې الله تعالی جل شانه مخکې هم دې آیت کې وایي چې ولا تشرکو به شیئا ولا تشرکو تاسو شریک مه ګرځوئ حصدار مه ګرځوئ الله سره هېڅ قسمه شي لره دلته د الله تعالی شیئا ذکر کړی دی او نن ما او تا خو شیئا پرېږده مخلوق انسان لیډر امیر استاذ عالم دا وسره مونږ چې شی ګرځولي دي شریک ګرځولي دي او شریک ګرځولو مخکې هم دا خبره ما کړې ده چې شریک ګرځول صرف دا نه چې ته سر تندې په ځمکه ورته ولګې شریک هم دغه هم دی چې تا د الله تعالی حکم تا ته یو شانتي کوي او امیر تا ته د هغې خلاف حکم کوي او ته د خپل امیر اتباع په دې خبرې کې کې او د قرآن حکم ته نه ګورې زموږ اکثر علما به تاسو لیدلي ښه به په دې خبرې باندې پوهېږي چې دا کم کار چې زه کوم دا ناروا دی خو د څه په وجه به یې کوي صرف په دې وجه به یې کوي چې زما امیر مانه په دې خوشحاله شي دا نن سبا چې منبر ته یا سټیج ته چې د کم ملا راځي یا شیخ راځي یا ملک راځي یا صاحب منبر راځي چې هغه بیان کوي او چې دا کمې نارې ورته لګي چې پلان کې زنده باد او پلان کې دسې او پلان کې دسې آیا دا د مسلمان دپاره پکار دي چې مخلوق دپاره یې ولګوي دا خو ما او تعالی پکار دي چې الله دپاره یې ولګو ولې چې زنده باد خو الله تعالی دی ته مخلوق ستا حیثیت څه دی اگر چې په خپلو کشرانو مشرانو کې به د انساني طور باندې عزت وي خو نور د الله تعالی په مقابله کې ستا هیڅ قسم حیثیت نشته د الله تعالی اوسه پورې مونږ ته دا پته نشته چې هغه څه شی دی او په کم ځای باندې دی او څنګه ذات دی ولې چې د هغه علم د هغه د ذات متعلق علم مونږ ته الله دومره طاقت نه دی راکړی او نو مونږ سره دومره طاقت شته چې په هغې مونږ ځان پوهېږو نو چې الله تعالی مونږ ته دومره طاقت نه دی راکړی چې د هغه په ذات مونږ پوه شو نو ولې مونږ له پکار دی چې د هغه مرتبې ته بیا انسان رسو مسلمان ته ته د دې اندازه نه کېږي چې د قیامت د ورځې مشر څوک دی الله تعالی به اعلان وکړي چې څوک دی په دې ورځ باندې بچایې والا څوک دی هغه خدای چې تاسو به ورته بندګي اطاعت کوله دا ورځ زما ده په دې ورځ باندې مشولي زما ده په دې ورځ باندې که حکم کېږي زما مطابق به خلک چلیږي زما مطابق به خلکو ته سزا او جزا ورکول کېږي آیا مسلمانه تا نه دا ورځ ظاهر ده چې د باوجود د دې هم چې په قیامت په ورځ د ایمان دی په الله د ایمان دی او په سزا او جزا د ایمان دی او ته بیا هم د مخلوق تابعداري کې مخلوق ته د زنده باد نارې وې زمونږ دینی مجالسونه قسم په الله چې هغه د ډمانو والا مجالسونه جوړ شوي چې توبې به وباسي
قرآن چې کله بیانېږي نو څنګه یو انسان له پکار ده چې په قرآن په منځ کې راشي ښځه یو سړی راغللو د قرآن په منځ کې یا د ګاډي د تاخیر د وجې نه یا د زر راتلو د وجې نه راورسېدو یو مولا بیان شروع کړی دی د هغې په منځ کې راورسېدلو نو ای مسلمانه که چېرې تا الله سره مینه وې نو ته څنګه پاسې او د هغه د مخلوق چغې وې او هلته کې قرآن شروع دی او ته ډایرکټ منځ کې راپاسې ضروري نه ده چې ته په خولې دا ووایې چې الله هم منم او د قیامت په ورځ مې ایمان دی ایمان په دې طریقې سره ولره چې کله یو مولا راغللو مخلوق راغللو او د قرآن خبره شروع ده د الله حکم خبره شروع ده د هغه د پیغمبر خبره شروع ده تاله پکار ده چې ته غلی کښېنې مخلوق ته رابشي کی بني خو نن زما او ستا دا حل دی چې کله یو مولا راشي یو مشر راشي داسې چغې داسې سوري چې ډمانې په خپلو مجلسونو کې نه کوي چې نن سبا زما او ستا مولا یا طالب یا عامي سړی چې کم د دینی مجالسو کې کم کارونه کوي دا خو پرېږده دې حده پورې تلي چې په مولیانو نن سبا د ډمانو په شانتې پیسې شیندل کېږي دا صرف د دې وجې نه چې واعبدوا الله ولا تشرکو باندې مونږ سوچ نه دی کړی مونږ ځان نه دی پوه کړی که په دې باندې مونږ ځان پوه کړی دا کارونه مونږ نه کول دې کارونو به مونږ د خپل ذهن ملامته کولو خپل نظریې به ملامته کولو خپل هغه سوچ به ملامته کولو چې وایي مسلمانه ته خو په قرآن باندې ایمان لرلی واعبدوا الله باندې دې ځان پوه کړی ولا تشرکو باندې دې ځان پوه کړی ته څنګه دا کار کوې خو ما او ستا مسلمان ناخبروالي د وجې نه دې حد ته رسېدلی دی چې هغه داسې ګمراهي کوي چې زمونږ او د ډمانو په منځ کې هېڅ فرق نه دی پاتې دی شوی خو بیا هم فخر کوي چې زمونږ قائد راغلو زمونږ مشر راغلو زمونږ پلانکی راغلو زه د دې خلاف نه کوم عزت هم کوه تعظیم هم کوه خو د دې خلاف خامخا کوم چې د مخلوق دومره لوی نه ده پکار مخلوق څه حیثیت دی خلق من ماء دافق هغه ساس کې نه پیدا دی چې کم ساس کې انسان نه په جټکي سره وځي هم نو هغه امر پورې نه پاکېږي چې څو پورې په خپل جسم باندې درې ځلې صفا اوبه نه یې تېرې کړي پوزې ته یې اوبه نه وي اچولي خولې ته یې اوبه نه وي اچولي نو چې د یو انسان حیثیت دا دی نو ته څنګه الله سره شریک ګرځې ته څنګه د هغه دومره لوی بیانې چې هغه د الله نه هم په بره کې خو افسوس دا وجه نور هیڅ څه نه ده دا صرف وجه دا ده چې دا قرآن نه خبرې دي د مسلمانان بهر حال ولا تشرکو باندې مو خبره کوله نو د دې متعلق به مو د قرآن نه تپوس وکړو چې د دې دا شرک مقام کم دی الله سره چې کم سړی دا ګناه کوي د ده سړي مقام او مرتبه څه ده نو الله جل شانه په قرآن کې فرمایي ان الشرک لظلم عظیم چې دا شرک چې کم دی دا یو ډېره لویه ګناه ده یو عظیمه ګناه ده دا د قرآن نظریه او سوچ ته چې د شرک متعلق وي چې ان الشرک لظلم عظیم چې یقینا شرک چې شه ده د ظلم ده او غټ ظلم ده اوس قرآن نه لږ مخکې نور تپوس کوو چې دا شرک د انسان په اعمالو باندې د زندګۍ باندې څه اثر غورځوي نو ما او تا خو په مخلوق کې یو ډېر د ادنا درجې والا خلک یو د پیغمبر متعلق به د قرآن نه تپوس وکړو چې د پیغمبر متعلق الله جل شانه څه وایي واوره قرآن کې الله تعالی جل شانه په سورۃ زمر کې آیت نمبر 65 کې فرمایي لئن اشرکت لیحبطن عملک دلته کې الله جل شانه پیغمبر مخاطب کړی دی لئن اشرکت اے پیغمبر اے زما محبوبہ اے زما لګولې بندا اے مصطفی اے ما خاص کړی بندا واوره لئن اشرکت کچریتا شرک وکړو لا يحبطن عملك نو تباہ برباد بشي ختم بشي ستا چی عملونه اے مسلمانه الله جل شانه دا هغه بنده ته لګیا دی چې کم بنده ته مونږ او تا هم وایو چې دا په مخلوق کې یو عظیمه هستی ده دا مصطفی چې ورته مونږ وایو مصطفی معنی په لغت کې دا چنا هوا لټل کړی وی شوی چې سړی لټولی شوی وي کتلی وي الله تعالی خاص کړی دا مصطفی چې ورته وایو مونږ په دې وجه وایو نو مصطفی صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانه خطاب کوي قرآن کې خطاب کوي چې لئن اشرکت لیحبطن عملک اے پیغمبر کچری تا شرک کو نو ستا عملونه به مونږ دړي وړي کو نو زما او ستا څه حیثیت ده یا زما او ستا څه مقام ده چې ما او تا به شرک کوو مونږ به بیا قیامت په ورځ باندې الله تعالی ته مخ هم نیسو الله تعالی ته مخې ته ودرېږو والله که تا کې هغه قوت پیدا شي د قیامت په ورځ چې ته مشرک یې او ته الله تعالی ته مخې ته ودرېږې
مشرک خو پرېږده د ادنا ګناهونو والا چې شرک نه علاوه ګناهونه کړي دا هغه طاقت نشته چې الله مخې ته ودرېږي. نو ما او ستا چې به ما او تا مشرکو نو ما او تا به څه الله مخې ته ودرېږو. او په دې شرک باندې ځان پوه کړئ موږ موضوع نن دا نه ده خو دا شرک ډېره وسیع موضوع ده. دا ډېر په ادنا شي کې پروت دی. دا په ډېر ورکوټي عمل کې پروت دی. دا ته چې دا ولې داسې کې د مولا په مخ کې د تا نه چې چرګه جوړه شي دا ته چې د مولا په مخ کې باندې تخیاتو په شکل کې کینی دا ټول شرکیاتو کې راځي. خو په دې باندې ځان پوه کا چې قرآن کې الله تعالی فرمایلی چې شرک داسې ګناه ده چې زه معاف کوم هم نه. چې سړی د شرک په حالات کې مړ شي د قیامت په ورځ باندې به د دې سړي هیڅ قسمه حساب کتاب نه دا به جهنم ته ځي. او که په ژوندون باندې رجوع وکړه کلمه وویله اسلام ته داخل شولو نه ښه پخه. خو که د شرک په حالات کې دا مړ شولو مشرکو دته الله تعالی بخنه نه کوي د ټکانه ور ده. اوس به الله تعالی د یو بل قرآن آیت نه به موږ تپوسو کې چې الله تعالی په هغې ځای کې څه وایي چې د شرک کوونکي به څه حال وي. دې ځای کې هم الله تعالی جل شانه عام حکم ذکر کړی دی. اللہ تعالیٰ فرمائی پا سورت مائدہ آیت نمبر 72 کے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. اے مسلمانہ اللہ جل شانہ پا قرآن کی فرمائی من یشرک چاچی شرک وکړلو چاچی الله سره حصدار وګرځولو چاچی هغه مرتبه چې الله لا ورکول پکار دی بندل ورکړلا هغه مقام چې الله لا ورکول پکار دی بندل دی ورکړلا. نو الله تعالی په قرآن کې څه وایي چې من یشرک بالله چاچی شرک کو په الله سره فقد حرم الله تحقیق الله تعالی حرام کړی دی علیه الجنه په د باندې جنت. دا به جنت ته نه داخليږي دا به د الله نعمتونو ته نه داخليږي دا به د الله رحمتونو ته نه داخليږي دا به هغه باغونو ته نه داخليږي چې کوم باغونه الله جل شانه خپل بنده ته مقرر کړی دي. الله تعالی به هغه نعمتونو ته دا نه ور پرېږدي هغه نعمتونو ته به نه ور دننه کوي الله چې کوم نعمتونه الله تعالی د مسلمان د پاره یې دي. او مخکې الله څه فرمایي چې د دې خلکو چې کوم شرک وکړي سیدا په دې باندې خو ما جنت حرام کو خود دی با ټکانه سوي د جنت په مقابله کې ودی مشرکانو ته ملاويږي ومأواه النار د دې ټکانه بچوي د دې ځای بچوي الله تعالی به وایي چې د دې جزاء وي النار اور بد دي بدلی. دا د قرآن یو بل آیت نمون تپوسو کو چې الله چې کله سړی تا سره یو شرکو کی ستا مقام بل سړی لور کی ستا مرتبه بل سړی لور کی یا هغه امور یا هغه اتباع یا هغه تابعداري چې کوم ستا کول پکار دی هغه موږ د بل چا وکړو نو دې ځکه الله ستا څه نظریه ستا څه موقف ته ستا د قرآن څه حکم دی. نه الله تعالی حکم کړی چې حرام کړی ما پاغي باندې چی شي جنت او پاغي مقابله کې می دل سور کړی اور می ور کړی. نو مسلمانانو د شرک نه ځان ساتي. شرک ډیر لوی عظیمه ګناه ده. همدا شانته الله تعالی مخکې په دې آیت مبارکه کې فرمایي وبالوالدین احسانا. اول په دې ځای کې الله جل شانه والدین راوسته دي. نو موږ په والدین باندې خبرو کوو چې د والدین الله تعالی دې ځای کې ولا تشرکو به شیئا واپس څنګه راوړل او د دې مقام او مرتبه په قرآن کې څه ده. په دې خبرې باندې ځان پوي کې دینه بعد چې دا کوم آیت مبارکه ویم امید ده چې تاسو به پوه شئ. تمهیدی غونډه خبر بدلو کوم د آیت د پاره د الله تعالی جل شانه دا کتاب د دې کتاب د چې الله تعالی د وحدانیت او د حق پرستی ټول نغټ دلیل زموږ مسلمانانو سره دا دی چې څوک په موږ دا اعتراض وکړي چې دا قرآن حق دی نو موږ ته چې او څه دلیل دي تاسو سره نو قل هاتو برهانکم دلیل راوړي چې موږ ته کله وایي نو موږ ته چې کتس دا وی چې دا قرآن په باطل دی نو دی قرآن په شانتي کتاب راوړه نو دا زموږ ټول نه غټ دلیل دی چې د قرآن په شانتي کتاب نو څوک راوړی شي او نه چې کوم دی دغه شانتي کتاب موجود دی.
دا د دې وجه نه چې الله تعالی کتاب دی نو دې کې چې کوم یو شی پسې وروسته راغلی یا پرله پسې راغلی یا مخته ذکر کړی شوي یا معطوف علیه په حکم کې ذکر کړی شوی وي نو دا د دې وجه نه ذکر کړی شوی چې دې کې د الله تعالی یو حکمت وي نو دې ځکه د شرک نه بعد الله تعالی ډایرک راوړی دی چې وبالوالدین احسانا اوس د قران نه مونږ تاسو کوو چې د وبالوالدین احسانا راغلی د دې مرتبه او مقام څه دی په قران کې نو قران کې الله تعالی فرمایي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين دیزه کې الله تعالی وقضى ربك دا مخکې ویلو خو هغه سره تعلق نه اوس دیزه سره تعلق دی وقضى ربك الا تعبدوا الله تعالی حکم او فیصله کړی چې تاسو تابعداري وکړئ د چا تابعداري وکړئ صرف د الله تابعداري وکړئ او دې پسې مباشرتن ډایرکټ ورپسې چې راوړی دی وبالوالدین راوړی دی دا پرلپسې چې راغلی دی دا محققین خبره کوي چې دا پرلپسې چې راوړی د دین معلومیږي چې د مور پلار سره حسن سلوک احسان کول او د هغې مقام او مرتبه د دین معلومیږي چې الله تعالی پرلپسې ډایرکټ راوړی دی چې وبالوالدین نو د قرآن نه خو مونږ ته دا معلومه شه چې د دې مور پلار د عزت او د هغې احترام د الله په حکمونو کې داسې نه په ناروا کې د هغې هم وضاحت کومه الله تعالی قرآن کې وضاحت وکړلو چې د دې مقام دومره غټ مقام دی چې پرله پسې ما خپل بندګۍ اطاعت نه بعد راوړی دی اوس دې ځای کې الله تعالی د هغې حد ذکر کوي د انتها حد ذکر کوي چې د دې مور پلار اتباع وکړي تابعداري وکړي خو حد ذکر کړی دی هغه ډېر په چند الفاظو کې الله تعالی حد ذکر کړی دی الله تعالی فرمایي فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما دلته کې الله جل شانه فرمایي چې تاسو دی دوانو سره مور سره اور پلار سره دی دوانو سره تاسو چی شي کوي اف ولا تنهر دی په مخه ته د دی خبرو په مینس کې دی سره په ناستي کې به ته اف قدر هم نه کې دا د دې وجنه دا د مقام الله تعالی جل شانه خو خي او مخه ته الله تعالی پر ولا تنهرهما او دا غي مخه ته بد اخلاقی غصه یا دغه شانت نور بدتمیزی بنه کې بلکې څه شي بګه الله تعالی فرمایي وقل لهما قولا کریما دا غي دوانو مخه ته تاسو په ادب او احترام سره او د تمیز په دایره کې مینس کې به خبرې کوي په سړیتوب سره به خبرې کوي هغه ته په خې طریقې او په خانداز سره خبره کوي هغه ته به هر هغه شی چې هغه ته نه غواړي او دغه د پاره خوي هغه به ته مهیا کې نو بالوالدین موږ وضاحت کو چې قران کې د دې مرتبه او خدای الله تعالی جل شانه او به په آیت کې دا هم ویل چې اوف قدر به مور پلار ته نه کې نن سبا زما او استاد معاشري او زما استاد ظلمی یا الګ تستا خیال دی چې د مور څومره بی قدری د پلار څومره بی قدری کوي شي کوي الله تعالی کوي چې ته د مور پلار عزت کوا نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وضاحت کړی دی په مختلفو ځینو کې هم دی قران کې شته دی چې ته د مور پلار اتباع کوا په داسې طریقې سره کوا چې الله تعالی کوم حکم کړی دغه حکم مطابق چې هغه د حکم وکړي ته معنا کداغي خلاف حکم وکړو کتی منی نه اتباع نه کې او کوي هم خدا بنه کې چې به ته مور پلار سره دک سوک کې کنزلی ورته کې غصې به ورته کې دا شیزونه بنه کې الله تعالی وی چې اوف قدر به ورته نه کې خبرې به سره په سړی توپ کې اوس چې د آیت مبارکه کې الله تعالی ذکر کړی چې بالوالدین احسانا احسان باندې ځان پوي کې چې مور پلار سره به احسان کوي خو په کومه طریقې نن سبا زما او ستا په کلی او معاشري کې دا مشهوره ده چې احسان دی ته وایي چې یو سړی ته ضرورت وو یا چې شی وو یا تا ور سره څه قسمه مرسته یا ښېګړه وکړله او هغه سړی چې کوم سره تا ښېګړه وکړه بس دا به اوس ستا د حکم مطابق ستا د مزاج مطابق ستا د کردار او د هر څه مطابق به بالکل داسې چلیږي لکه څرنګه ته غواړې ولې چې تا ښېګړه ورسره کړې او کله کې د اخوا دی خو وګړو ته بوته چې ما تاسو سره ښېګړه په دی وجه کړې و چې ته مال
ته به ما سره داسې کې، ته به زما خلاف داسې خبره کې، ته به داسې کارونه کې. نه قرآن دې ته احسان نه وایي. دا احسان په مور پلار باندې بالکل داسې نه دی. الله تعالی جل شانه دلته کې دا احسان راوړی، نو محققین وایي چې دې احسان معنی دا ده، اصل معنی دا ده چې توازن برابر ساتل، کمې پوره کول. مور پلار تو ورکوټه رالوي کی، تا سره خواري وکا، تا باندې تکلیفونه تیر کړه، ګرمي ونه کتل، تا د پاره خو خوراکونه راوړو، یخني ونه کتل، ستا د پاره مزدوري ته لاړو، پیسې وګټلې. مور تا ته سار او ماښام ته ونه کتل، ستا خدمت کوي، تا د پاره د اختر د پاره خپلې جامې راوړي، تا ته خپلې چپړې ګوري، ستا هر هغه خواهش چې ستا په دنیا کې وي تا دنیا سره سیال کوي. تا ته چې جامې کوي، یو مالداري سړي زوی جامې هم اچولي او د خپل زوی ته چې کوي نو دی یې ورسره سیال کوي. نو تا سره چې پلار او مور په خپل بچپن کې تا سره دا حقوق ستا پوره کول چې ستا څه لګېده، تاله به ښه راوړل، چې ستا په جامه لګېده تاله به جامې راوړل، چې ستا په چپړې لګېدې تاله به چپړې راوړلې، چې ته به بیمار شوې ته به اسپتال ته بوتلې، چې ستا به تبه شوله تا باندې بې خیال ساتلو، تا سره به یې روغه شپه تېروله، ستا ډېر خدمتونه کړي دي. نو چې کله هم والدین په تا باندې دا وخت راغلو چې مور پلار دې بوډاګان شول او همدغه پلار او مور تا ته کېناستل، نو ته به دې سره څه شی کې؟ قرآن وایي چې وبالوالدین احسانا. نو دې مور پلار سره به احسان کې، توازن به برابر ساتي، کمې به پوره کې. پلار دې کمزوری شولو، هر هغه کار چې کوم به دې پلار کولو تاله پکار دی چې تو اوس هغه کار کې. پلار دې بوډا شولو، زړه زور ختم شولو، هغه خبرې چې کمی کور کې بستا پلار هینډل کولې اوس تاله پکار دی چې ته هینډل کې. هغه ګټه چې پلار به دې کوله او تاله به در کوله اوس تاله پکار ده چې مور پلار دې بوډاګان شول، تاله پکار ده چې ته اوس ګټه کې هم دې مور پلار له هغه شیزونه راوړې چې کم د هغه ضرورت وي. ښې جامې تاله کولې هم دې پلار له به ته اوس ښې جامې، هم دې مور له به ته ښې جامې کې. ته به بچپن کې دومره وجړل چې مور پلار به دې پوزې ته راوستو، خو هغه به تاله ګزار قدرې نه راکولو. خو ته به اوس دې حد ته ځان رسې چې که مور پلار دې هر څومره غوسه وکړي یا هر څومره ناروا ووایي، ته به ورسره په طریقې چالېږي. داسې نه ده چې مور پلار تا سره لږه غوندې خبره سخته وکړه. او په قرآن کې الله تعالی جل شانه فرمایي چې کله سړی بوډا شي، دې عمر ته ورسېږي، نو د خویونه د ماشوم په شانتي شي، د ده ذهن کار پرېږدي، د نه خبرې یېرېږي، دا په نه خبره باندې غوسه کېږي. دا خبره چې کومه خبره د غوسې نه وي، کومه خبره د زور ورکولو نه وي، په هغې باندې زور ورکول شروع کړي. نو دغه شانتې په مختلفو خبرو کې هغه غوسه شروع کړي، جبر شروع کړي. خو ته به داسې نه کوې چې د هغه بد اخلاقي به کوې. دا ستا پلار دی چې څنګه تا تکلیفونه برداشت کړي دي، داسې به ته تکلیفونه برداشت کړې. لکه څنګه تا جړاګانې برداشت کړي دغه شانتې به ته د هغې غوسې برداشت کړې. خو نن سبا زما او ستا مسلمان رور ته وګوره چې څومره بد اخلاقي وس کې کېږي، مور سره یې هم کوي او پلار سره یې هم کوي. او دا یاد ساتئ، دلته کې تا مور ته سپکه وویله، دلته تا مور ته غوسه وکړله، د مور حقوق دې پوره نه کړه، د پلار حقوق دې پوره نه کړه، خلاصې نشته. دلته خو به د مور پلار کمزوري، تا ته به څوک څه ونه وایي. معاشره د مسلمانانو نه ده، معاشره د انګریز قانون پکې دی، د هغې د وجې نه به تا ته امام د جومات څه ونه وایي، ملا به تا ته د علاقې څه ونه وایي، د کلي ملک به تا ته څه ونه وایي. خو قیامت ورځ داسې ورځ ده چې په هغې ورځ به د ذرې ذرې حساب کېږي، په هغې ورځ بیا خلاصون نشته. په هغې ورځ به د همدا مور پلار ولاړې او په تا به ګویي کوي چې داسې داسې را سره کول، بیا به ته څه جواب کې د الله. هغه واقعه غوندې ده، قرآن سره تعلق داسې نشته، خو دې ځای سره مناسبت دی او نه داسې په روایاتو کې راغلی ده. خو هسې عام طور باندې مشهوره ده چې یو بچی او پلار سره بار ایستی او ځان سره په چکر باندې، نو یو باغ کې یا یو چمن کې ناستو، نو په ونه باندې کارغه ناستو. دا د وبالوالدین احسانه په طور باندې ما وکړله چې تکلیفونه تا سره ډېر کړي دي، برداشت کړي دي. نو چې هغه کارغه کله ناست دی، نو دې ټایم کې د بچي لیدلی دی، نو دې پلار ته وایي چې بابا جانه دا څه شی ناست دي؟ نو هغه ورته یو ځل ووایي چې بچیه دا کارغه دی. دوباره بیا ورته حکم وکړ چې بابا جانه دا څه شی ناست دي؟ هغه ورته وایي چې بچیه دا کارغه دی. ډېر کرت یې د پلار نه تپوس وکړو چې بابا جانه دا څه شی دي، خو پلار ورته نه غوسه، نه سپېړه، نه قهر، نه د هغې ځای نه پاڅول چې مړه چې دې ځای نه بوځو یا د کارغه ولمه چې پاڅېږي چې دا بچي خوله مې بند شي. نه، که لس ځله یې دې تپوس کړی، لس ځله یې جواب ورکړی، که شل ځله یې تپوس کړی، شل ځله یې جواب ورکړی، که دېرش ځله یې تپوس کړی، دېرش ځله یې جواب ورکړی. بیا وخت تېرېدو یوه ورځ دا پلار بوډا شولو او
دا بچی دغه شانتي یو ځای ته ووتل نو کارغه ناستو نو دا پلار خپل بچي ته وایي چې بچیه د مخامخ څه شی ناست دي نو هغه ورته وایي چې بابا جانه دا کارغه ناست دی بیا لږ ټایم بعد دی بیا د پلار ته تپوس وکړو چې بچیه د مخامخ دا تور څه شی ناست دي هغه ورته وایي کارغه ناست دی کارغه دی دوه درې ځلې ته تپوس وکړو نو د ځای ورته په غوسې او په قهر سره وایي چې بابا جانه څه نخرې دي راغستي دي دا تور کارغه دی که دته لس ځله تپوس وکړي که شل ځله تپوس وکړي همدغه تور کارغه دی بدلیږي نه زما له دې پې مازغه وخوړه او داسې دې وکړو داسې دې وکړو داسې دې وکړو او د خپل بچي ته وایي چې بچیا داسې نه ده چې زه دا نه پېژنم چې دا کارغه نه دی او داسې نه ده چې ما ته دا ښکاري نه چې دا کارغه نه دی بلکې دا جړا چې زه کوم او دا بار بار تپوس چې ما وکړو دا صرف د دې وجې نه ما وکړلو چې بچیا ته یوه ورځ ورکوټی تا ما نه تقریبا ډېر کره تې تپوس وکړو چې دا څه شی دی او ما ته اوف قدرې نه دی کړی ما به تاله جواب درکولو چې بچیه دا کارغه دی خو نن چې زه بوډا شوم نن چې زه بې زوره شوم نن چې زه کمزوری شوم نن چې زه بې وسه شوم نن چې زما د زړه زور ختم شو زه تا ته محتاج شوم او تا نه ما دوه درې ځلې تپوس وکړو تا ماله په غوسې کې جواب راکړو او ما ته دې وویلې چې بابا جانه څه بار بار تپوس کې چې دا څه شی دی دا څه شی دی او نه بدلېږي نو مونږ او تاسو له پکار ده مسلمانانو چې خپل مور پلار سره ډېر په اخلاق او په سړیتوب سره ټایم تیر کړو ځکه که دا مور پلار سره مونږ نن تپوس تې نشو کولی نن تې د یو نیم شي رهنمایي نشو غوښتلی یا یو نیم کار ورسره نشو کولی نه مور پلار یې مونږ سره نشي کولی نو په دې وجه چې کمزوري دي خو د قیامت ورځ داسې ورځ ده چې هغه جابر ذات چې تا ته ودرېږي تا نه تپوس وکړي نو په هغې ورځ به ته ډېر لاجواب یې نو مونږ او تاسو له پکار ده چې حسن سلوک باندې خپل مور پلار سره ټایم تیر کړو او رایت خو مونږ نه ډېر پاتې شولو خو ټایم پورې دی انشاءالله راتلونکي جمعې له به په دې باندې خبره کوو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الله دې موږ ته په تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي یا پروردګار عالمه څومره مسلمانان چې راغلي دي یا الله د دې قدمونه نیکو تلو کې واچوه یا پروردګار عالمه څومره مسلمانان راغلي د قرآن زده کړې دپاره راغلي دي یا الله د دې سینو ته قرآن په صحیح معنو سره کوز کړي یا پروردګار عالمه دلته چې څومره مسلمانان راغلي دي د دې به قسم قسم حاجات شرعیه په زړونو کې یا الله دې پوره کړي یا پروردګار عالمه دلته چې څومره مسلمانان راغلي دي په کور کې به بیماریانې وي قسم قسم مصیبتونه به یا الله دې مصیبتونو نه خلاص کړي یا پروردګار عالمه د دې په کورونو کې فوتګانې شوي یا الله د دې مړو ته او د دې چې کوم ابا او اجداد وفات شوي دي یا الله ښکلې مرتبې په جنتونو کې ورکړي یا پروردګار عالمه زما والد محترم مفتی منیر شاکر شهید رحمه الله ته الله تعالی ستا په حکمونو کې او ستا په لاره کې او ستا د قرآن په وینا کې چې کوم دی یا پروردګار عالم شهید کړل شي یا الله ته لوی مقام ورکړي یا الله دغه شهادت ته قبول کړي یا الله زما د والد محترم شهادت ته قبول کړي یا پروردګار عالم دلته ډېر داسې خلک شته دي چې د هغې پلاران شهیدان شوي یا وفات شوي دي یا پروردګار عالم د هغې مغفرت وکړي یا پروردګار عالم زموږ او ستاسو مسلمانانو کې جوړښت راولي یا پروردګار عالم زموږ څومره مسلمانان چې دي زموږ څومره دا نن سبا ځوانان دي یا الله داسې توفیق ورکړي چې خپل مور پلار سره ډېر په حسن سلوک سره خبرې کوي یا پروردګار عالم زموږ په دې معاشره کې ډېر داسې خلک شته چې دغه د مور پلار ډېره نافرماني کوي د الله تعالی عبادت نه کوي الله سره شریک ګرځي یا الله د دې ګمراهیو نه موږ وساتي یا الله موږ ته هغه لار وښایې موږ ته هغه صراط مستقیم وښایې چې کوم صراط مستقیم ته صحابهو ته ښودلی هغه لار راته وښایې چې کوم ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته وښایې او یا پروردګار عالمه تا خو موږ له کتاب راکړی خو یا الله دومره پویه هم راکړي چې موږ هغه حقایق ترې وباسو چې کوم حقایق زموږ اغیار د کتاب په شکل د مولا په شکل د مدرسې په شکل کې پټ کړي دي یا الله چې هغه حقایق هم روزي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین